لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نہایت عزت مندو ددی محفل انعقاد ددی مجلس انعقاد دا اللہ رب العزت دا عظیم کلام قرآنی کریم د ختم په سلسله کې او دویم زمون یو خورکی سلسله د علم د ابتدایي کتابونو نوالی تر اخره پورې هغه سلسله تکمیل تر رسولې ده. دا اللہ رب العزت لوی فضل لوی کرم لوی احسان پاغی باندې شوی دی چې یوې زنانی دا اللہ رب العزت د کتاب او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکاو د زده کړې دپاره هغه علوم او فنون هغه سرته رسولي وو. الحمدلله علی ذلک. او بیا یو مشر چې د هغوی ټول عمر د الله رب العزت په کلام کې قرآنی کریم کې داغه په زده کړې او داغه په ښودنه کې تیر شوی دی.
الحمدلله دغه عمر چې دا الله رب العزت د کتاب پس دکړې او خودنه کې لګېدلې دی او بیانن هغه د قرآنی کریم د ترجمه ختم رسولې دی پاګه کې مونږ او تاسو له دعوت راکړې دی الله رب العزت ته د قرآنی کریم د علومو د جناب رسول علیہ الصلوۃ والسلام د احادیثو دا چینی نورم روانی کیا او په مخ کې دی بوزي د شرکیاتو تیاری د بدعاتو تیاری هغه په قرآنی کریم باندې ختمیږي شکر دی چې زنانو کې الله رب العزت دا صلاحیت او استعداد پیدا کو چې هغه د الله رب العزت کتاب د پاره هغه علوم زده کړل عظیم کلام قرآنی کریم د دې د خدمت موقع دی الله رب العزت ممتاز ټولو ته نصیب وګرځي الله دی کی زکه عظیم کلام دی عظیم کلام دی دا عظیم ذات د طرف راغلی دی اغلوی ذات د طرف عظیم کلام قرآنی کریم و سردار دو جهان جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې عظیم فرشتے جبریل امین راوړی دی په عظیم میاش کې په عظیم کلی کې په عظیم مکان کې په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نازل شو د چا د طرفه چې راغلی دی هغه ذات کم نقصان نشتا چا چې راوړلی دی اغم جبریل امین دی روح الامین وتوی قرآنی کریم وتا روح الامین او چې په کم پیغمبر راوړی دی آغا پیغمبر تخپل سکے پردو صادق او امین وی لیکن چې اول وحی شروع شوا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا جبریل امین رالی دی امین پیغمبر تا وی اقرا بسم ربک الذی خلق الولا پیغمبر استا د زندگی دا کار دی الولا اقرا الولا بسم ربک الذی خلق الولا پیغمبر پنوم دربستا اغزاد باندې چې دا مخلوق پیدا کړی دی دا مخلوق پیدا کړی دی د دې مخلوق د اصلاح د پاره یو نظام د ترالیږي دا آغا نظام لستل شروع کا کم ذات چې دا نظام ظاهری جوړ کړی دی اسمانونه او ځمکې پیدا کړی دي آغا ذات د دې نظام په اصلاح باندې ډېر ښه پوهېده د ځمکه او اسمان د دې په منځ کې یو ظاهري تیاري آغا ظاهري تیاري چې دي نو هغه چې لرې کې هغې د پاره نور پیدا کوم آغا ظاهری تیاری چې نور راوزی نو آغا ظاهری تیاری چې دی هغه بیا پسترګو باندې نخکاری دغسې د اسمان د لاندې د ځمکې د پاسه معنوي تیارم یوه پرته وه آغا تیاری چې لرې کیږي نو هغه د الله په کتاب باندې لرې کیږي دیو جنا قرآنی کریم ته ځای په ځای نور وی
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا. الله وی مونږ دا قرآن رڼا ګرځولې ده. دا څنګه رڼا ده؟ دا داسې رڼا ده چې د زړونو کمې تیرې دي. په دې عالم کې د شرکیاتو د بدعاتو د دین نه خلاف کارونو کمې تیرې دي، نو په دې قرآن باندې ختمیږي. قرآن کریم کې الله وی یا ایها الناس، یا ایها الناس، او ټولو خلقو، ټولو خلقو ته وی، صرف مولیانو تم نه وی، صرف طالبانو تم نه وی، صرف دیندار طبقه تم نه وی، ټولو خلقو ته وی یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. او ټولو خلقو یقینا تاسو ته راغلی دی یقیني دلیل ستاسو د رب د طرف نه. برهان ورته وایي، دا قرآن برهان دی، یقیني دلیل دی ستاسو د رب د طرفه راغلی دی. وانزلنا الیکم نورا مبینا، مونږ تاسو ته رالیږلې دا ښکاره رڼا، نور هم رالیږلی دی، رڼا هم رالیږلې ده. کله چې رڼا ولګي تیاره تختی، تیاره ختمیږي. او کله چې تیارې تا ته د مار پته نه لګي، تا ته د لړم پته نه لګي، تا ته د کفرې د کندې، تا ته د داسې ځایونو د خطرې د ازغو او د یو شي بل شي پته ته نه لګي. ستا سترګې بینایي، سترګې دی بینایي، نظر پکې، لیکن چې تیارې نو ستا نظر نه لګي، نظر دی نه لګي. چې کله رڼا شي، ظاهري رڼا شي، بلب ولګي، تا ته ښکاره شي مار دی، تا ته ښکاره شي چې لړم دی، تا ته د پیدي سیز هم ښکاره شي او د نقصان سیز د تم ښکاره شي. کله چې بلب ولګي، رڼا شي، ستا سترګو کې بینایي خو مخکې مو، لیکن ستا نظر نه لګېدو، نو بیا ستا نظر هم ولګي. دارنګې دا قرآن کریم رڼا ده چې کله تا څخه د قرآن علم نه، کله ته په قرآن کریم باندې نه پوهېږې، ته بیا ډاکو نه پېژنې، د عقیدې ډاکو. ته بیا هغه څوک هم نه پېژنې چې هغه شرکیات کوي، بدعات کوي. تا ته باطل پرست پیر بیا نه ښکاره کېږي، تا ته د نقصان سیز او د پیدې د سیز پته نه لګي چې زما د عقیدې پیده په څه کې ده او نقصان یې په څه کې دی، زما د روح پیده په څه کې ده او نقصان یې په څه کې دی. دا پته بیا تا ته نه لګي. چې کله ته قرآن کریم راوالې، په دې قرآن ځان پوهه کې، د دې رڼا باندې ستا زړه منور شي، د هغې نه بعد بیا تا ته پته ولګي چې زما په عقیده باندې ډاکه څوک اچوي، زما په عمل باندې ډاکه څوک اچوي. بیا تا ته پته ولګي چې زما منزل مقصود څه دی، زما د روح منزل مقصود څه دی، زما آئنده مستقبل څه دی، آئنده زما ته چې کم حالات را روان دي، په هغه حالاتو کې به زه کامیاب څنګه یم، په هغه حالاتو کې به زه پیل کېږم څنګه. دا چې د قرآن رڼا راوالي، د زړه کور دی، د قرآن په رڼا منور شي، بیا به تا ته پته ولګي چې کنده کمه ده، کپره کمه ده، مار کم دی، لړم کم دی، بل زهریله سیز کم دی، او د پیدي سیز کم دی. دا قرآن رڼا ده. دا د روح د پاره، د روح د سترګو د کولاولو د پاره هغه رڼا ده، د روح سترګې دله لګي. دی وجې نه قرآن کریم کې الله وایي هذا بصائر للناس، دا قرآن سترګې لګونکی کتاب دی خلکو له، خلکو له سترګې لګي، سترګې به دې ولګي، نظر به دې ولګي. هذا بصائر للناس،
قد جاءکم بصائر من ربکم، الله وی یقینا تاسو ته سترګې لګونکي دلایل د ستاسو د رب د طرفه راغلي دي، د رب د طرفه. رب العالمین عظیم کلام راولېږه، په دې عظیم کلام زما استاد تربیت کوي، زما استاد روح تربیت کوي. الله دی کی چې مونږ او تاسو د الله کتاب راولو، د الله کتاب زده کو، چې د الله کتاب مونږ ته څه وایي پاغې باندې عمل وکړو. زمونږ دغه کار دی، بس دغه زمونږ کار دی، بل زمونږ کار نشته. دغه مو کار دی چې د الله کتاب راولو، د الله د کتاب خدمت وکړو. د الله د کتاب خدمت چې په کومو علومو باندې کېږي، په هغه علومو یې خدمت وکړو، هغه علوم را مخې ته کړو او خدمت د الله د کلام وکړو. زمونږ بل مقصد نشته. خبره مې دا کوله جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امین و امین وحی الہی رالا، اقرأ بسم ربک الذی خلق. آغا امین پیغمبر، آغا صادق پیغمبر کله چې د دې کتاب بیان شروع کړی دی، د دې کتاب بیان شروع کړی دی، ډېرو سختو سره مخ شوی دی، ډېرې سختې ورته رسېدلي دي، ډېرې سختې. دا هر څه دا به برداشت کې، سختې تکالیف ستا د بدن متعلق سختې به، ستا د مال متعلق سختې به، د هر څه متعلق سختې به راځي، خو دا هر څه به برداشت کې. قرآن کریم کې بار بار د صبر ترغیبات ورکوي، دا به برداشت کې د الله د پاره، د یک یو الله د پاره. جذبات په نه راپورته کې چې صرف جذبات شي او د الله رضا ختم شي، د الله رضا به نه ختمي. دا زمون کار دی چې یک یو ذات د الله هغه راضي کو، هغه ذات چې راته سویلی دي اکو منو، دا زمون کار دی، دا به کوو. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رالی د دې قرآن بیان شروع کړ، آغا چا چې ورته صادق وي، آغا چا چې ورته امین وي، هغه یې ورته وایي کذاب اشر. آغا خلق چې پرونی ورته صادق وي، هغه یې وایي دا پیغمبر کذاب غټ دروغجن دی. هغه صادق چې ورته وي نن ورته دروغجن وي. آغا پرونی چې په فیصلې کولې، آغا پرونی چې په فیصلې کولې، آغا پیغمبر چې قرآن راغستلی دی، آغا پیغمبر ته څه وایي؟ ته وایي لیونی، ته لیونی. الله یې جواب کوي ما انت بنعمت ربک بمجنون. پیغمبر ته د الله په نعمت باندې لیونی نه، پیغمبر ته وایي ته لیونی نه. صادق ورته وي، خو چې د الله کتاب یې راغستلی دی نو کذاب یې ورته ویل شروع کړل او ویلې دی چې دی دا پیغمبر د ځان نه جوړول کوي. مبتری ورته وویل وی د ځان نه جوړول کوي. هغه امین پیغمبر هغه ته خیانتګرو نسبت شروع کړ چې دا د ځان نه جوړوي، په الله یې تپي. امین پیغمبر ته دا وویل. نو په جبریل امینم اعتراض شروع کړ او ناشنا طاهر امین. الحمدلله الله دی کی مونږ دی واقعی امینان جوړ کی. امین امین او الحمدلله چا چې دا قرآن کریم سر ته رسولی د ناغم طاهر امین. نو طاهر او امین الله دی چې څنګه نوم دی دغسې د مسمم کی، الله دی کی. نو خبره مې دا کوله چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کله شروع کړه او د قرآن کریم مسله مخې ته کړه، نو خلک راولګېدل
جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هارون ناچي چې ګینه هارون یې وته واچول. فمنهم من تپل زنی دای کې هغه څوک چې نبی علیہ السلام باندې توکل شروع کړل، زنی هغه چې خارې غورځولې پې شروع کړل، زنی هغه چې په کاڼو باندې جناب رسول علیہ السلام ویشته. موږ څه لیدلي دي؟ پیغمبر پاک جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هر څه برداشت کول، لیکن مسله نه پرېښودله، د الله د کتاب بیان نه پرېښوده چې په څه باندې موږ مکلف یو او د څه ډیوټي د اکه به کوو. د الله کتاب به بیانو، دا به بیانو. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اولاد دے بیان کئی دے کے خپل ترالیں خپل سکت رئی او آگت رئی چکلا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو او دے ترلی زیر ورکلی شو چستا پس مرگیر وار پیدا شوی دی، وستار واره پیدا شوی دی. نو دغه ترې د خوشحالۍ نه وینځه ازادۍ، چا چې وله زیرې ورکه هغې وینځې ته یې عزت ازادۍ. دومره خوشحاله وپی، ټول خاندان پې فخر کو. عبدالمطلب چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکو، نبی علیہ السلام نیکو، خانه کعبه سره خوا کې هغه یو ډپه جوړه شوې وه، په هغې به هغه ناست و، زامن یې ګڼو هغوی به چاپېره ترې ناست و چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به رالی. ماشوم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به رالی. دغې عبدالمطلب به خپله جولۍ کې کینو، خپله جولۍ کې به کینو. نو آغا زامن د عبدالمطلب چې کومو هغوی باندې دا لږه بده ولګېده چې دا ماشوم دی، زمونږ پلار خو سردار دی، ادې ماشوم دلته ځان سره کینی د خانه کعبې په خوا کې. عبدالمطلب به ورته وی بچو دا سړی چې دی دا مکرم دی، معزز دی. ماشوم ولا ماشوم وی د ده په باره کې به ماته څه نه وایي. هغه ترونه هغه نیکه اگا ټول پہ مینو، خو چې کله جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله د توحید خبره او د الله د کتاب خبره شروع کړه، دغه تری ابو لهب د جولۍ د کاڼو ډکه کړې وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کاڼو باندې ویشتو. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په کاڼو باندې ویشتو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی تبا لک یا محمد، او محمد تباشی. چا ورته وی هغه تره نبی علیہ السلام ته خیره وکړه. الله یې جواب وکړو تبت یدا ابي لهب وتب، ابو لهب ستا لاسونه دې تباشي. تبت یدا ابي لهب وتب، الله جواب وکړو. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې تر دی، محمد رسول الله تینا مخکې روان دی. دغه ترې په کاڼولي لاړ یو خیمې والا څخه ځي ورته وایي ماله پناه راکوي، پناه څوک نه ورکوي، بلې خیمې والا پناه نه ورکوي. ترې ورپسې دی، اخر کې یو خیمې نه یو سړی راووته. نبی علیہ السلام ته یې راځه دلته کښېنه، او ابو لهب ته یې توره راوباسله او زامنو ته یې هم یې تورې راوباسئ، دی دې راشي ورپسې. په هغه سړي حفاظت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی الا رجل يحملني الى قومي، الا رجل يحملني الى قومه لأبلغ كلام ربي. خبردار یو کس تاسو کې داسې نشته دی، داسې کس به تاسو کې نشته دی چې ما خپل قوم ته بوزي چې زه ورته د الله کلام ووایم. څوک داسې نشته
چې دا الله کلام ته وایم ما خپل کور تا خپل کلی تا خپل علاقې ته بوزي. دا الله د کلام قدر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه. عالمان وی حدیث دی العلماء ورثة الانبیاء، تاسو به د عالمانو نه ډیر اوریدلی. العلماء ورثة الانبیاء، عالمان د انبیاء وارثان دي. نو د پیغمبر حقیقي وارث بیا هغه دی چې هغه د الله کلام خلکو ته بیانوي. د الله کلام خلکو ته بیانوي. الله دې مونږ او تاسو ټول داسې جوړ کړي چې د الله کلام خلکو ته بیان کو، د الله کلام باندې خپل عمل وکړو، نورو ته بیان کو. دا قرآن کریم څنګه لوی کتاب دی، مسله یم لوی ده، د دې مسلې مرکز هم لوی دی. د دې مسلې مرکز چې څوک روانوي، د دې مسلې مرکز بیت الله دی. د دې مسلې مرکز چې چا روانو، مرکز روانو بیت الله. ابرهه راته مرکز روانو د توحید د مسلې مرکز بیت الله دی. بیت الله بنی للتوحید، بیت الله د توحید د پاره جوړ شوی. الله ابراهیم علیه السلام تموی ان طهر بیتیا، او اسماعیل علیه السلام تیموی ان طهر بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود. بیت الله توحید له جوړ شوی. د توحید مرکز چې روانو نو ابرهه د نبی علیه الصلاة والسلام د پیدایش نه 50 ورځې مخکې دغه ابرهاتیان ځان سره راغستلی. نوره تفصیلي واقعه ده چې څه پس منظرو داږي. ابرهه را روانو وی بیت الله روانو، د توحید مرکز روانو، وی بیت الله روانو را روانو په دینیت. الله وی علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اگه د توحید مرکز چې روانو اگه ته خیال وکړه پاغه باندې ستا رب څنګه اگه مارغان ابابیل مارغان ډلې ډلې په څنګه مسلط کړي، اگه سره څنګه کانی و څنګه اگه ابرهه او دی اگه پوجو تبا کو. د توحید مرکز چې روانو نو تبا شو. دای لاسکه د توحید مرکز روانول سکه. د توحید مرکز چې پرې خو دی او یو خوا او بل خوا روانو سفرې کولې د تجارت د پاره. دا قدرمن سیز نا قدرې چې کړی و نو د هغې حال لږ وګوره. لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف فلیعبدوا رب هذا البیت. ای له خدا پکارو په کم سیز چې الله چاله عزت ورکړی دی چې هغه سیز پرېږدي نو دی ذلیله کیږي. په کم سیز چې الله چاله عزت ورکړی، عالم لا طالب لا دیندار لا، دی له الله په خپل دین باندې عزت ورکړی دی. دی به دین مخکې رسوي، دی به مشترکه په اتفاق اتحاد باندې د الله دین په مخ کې بوزي. څوک به د الله د کتاب بیان کولی شي عالم به وي، دی به دغه کوي. څوک به دا بیان نشي کولی عالم به نه وي، هغه خلک راولي، هغوی ته به دعوت ورکوي، تبلیغ به کوي، د الله کتاب ته به خلک کښېنوي. د چا به دا کاري، د چا به دغه کاري. او دا ټول یو کار دی. دا ټول د اتفاق او د اتحاد دعوت مونږ له راکوي. دا ټول مونږ له داسې پکار دی چې مونږ د الله دین مشترکه طور باندې په مخ کې بوزو. دا کوشش وکړو، دا نیت وکړو چې د الله رب العزت دین متفقه طور باندې په مخ کې لاړ شي. کم چې اتفاقی مجرمان دي ټول ورته مجرمان وایو. شرابي مجرم نه، شراب څکل جرم دی، هغې نه خلک راوباسو. شرک ته مونږ او تاسو ټول جرم وو که نه، شرک لوی جرم دی، ټول ورته جرم وو. د شرک د نظریاتو نه خلک راوباسو. بدعت ته مونږ تاسو ټول جرم وایو چې د بدعاتو نه خلک راوباسو. دغه شان د جوارو نه خلک منع کو، د نشو نه خلک منع کو. دا اتفاقي کارونه دي چې دا وکړو. دین مونږ له دا دعوت راکوي. چاله چې الله په کم سیز باندې عزت ورکړی، هغه یې هغه سیز پرېږدي نو ذلیله کېږي.
عالم لا الله عزت په دې باندې ورکړی چې دی به د الله د دین تایید کوي په مخ کې به بوزي او چې کله د دین تایید نه بیا ذلت راځي بیا بنده ذلیله کیږي. الله دې مونږ او تاسو ټول معزز جوړ کړي، عزتمن، ذلیله دې مونږ او تاسو نه کړي. طالب له الله پس عزت ورکړی دی نو که دی هغه پرېږدي نو ذلیله کیږي. قریشو له الله عزت ورکړو په خانه کعبه باندې، په خانه کعبه یې ول عزت ورکړو او ای چې کله خانه کعبه پرېښودله یو خوا یې سفر شروع کو بل خوا یې سفر شروع کو. الله وی لإلاف قریش، تعجب دی په مینه د قریشو چې دی سفرونه په یو موسم کې یو طرف ته تجارت لکه یو بل موسم کې بل طرف ته او زما کورې پرېښودلی دی. دی له خو پکار دا و فلیعبدو رب هذا البیت چې دی عبادت کړی وی، غلامي کړی وی، متازګي کړی وی، منلی وی د رب د دې کور د بیت الله د وجې نه ولې عزت میلاو شوی دی. نو دی له پکار دا و چې د دې عزت یې کړی وی، دا یې لاسه کې د هغې د عزت او د تعظیم په ځای باندې دی خو د مزم لحاظ نه دی ساتلی، د الله کورو د دین مرکزو هغې کې دین قایمول توحید والا کار کول پکارو. نو چا د روانولو کوشش یې وکړو، روانول یې څه کې ځینې پکې لا داسې رالل چې هغوی د الله د کور د الله کور یې پرېښودو، لاړل په تجارتونو یو خوا بل خوا، نو دغم کامیاب نه دي. نو ځینې داسې دي چې هغوی پکې د موس خیال ونه ساتو. نو فویل للمصلین سورت ماعون کې بیا دا وایي. نو بیا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي پیغمبرم تعالی ما خیر کثیر در کړی دی، تعالی ما خیر کثیر در کړی دی. د دې خیر په رڼا کې تبا د توحید د مرکز حفاظت هم کې، تبا د دې خیال هم ساتي، تبا په دې کې اقامت د دین هم کې، تبا اقامت د دین هم کې. دا خیر کثیر پر رڼا کې به دا ټول کارونه کې. انا اعطیناک الکوثر، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی وی مونږ تعالی خیر کثیر در کړی دی. خیر کثیر څه دی؟ کوثر څه دی؟ نو قرآن، دا قرآن کریم لوی خیر دی. الکوثر، کوثر قرآن کریم دی، لوی خیر قرآن کریم دی. دا قرآن کریم دلته راواله خیر به ته حاصل شي. قیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا. خیر کثیر قرآن، هذا کتاب انزلناه مبارک، نو مبارک مانا خیر کثیر. نو انا اعطیناک الکوثر، الکوثر خیر کثیر. ولتکم منکم امة یدعون الی الخیر، تاسو کې داسې یو ډله پکار دا یو جماعت پکار دی چې خلق دې خیر ته رابلي، تبلیغ کوي، دعوت ورکوي، نو خلق خیر ته راوبلي. ولتکم منکم امة یدعون الی الخیر. قرآن خیر دی، قرآن د خیر کتاب دی. قرآن کې الله قرآن ته خیر ویلی چې کم سیز خیر یې هغې کې شر وي، چې کم خیر یې هغې کې شر نه وي. که مونږ او تاسو نسبت قرآن ته د شر وکړو دا به ګورئ هسې خبرې، دا به زما او ستا غلط فهمي. قرآن کریم کې خیر دی، خیر شر پکې نشته. قیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا. کله چې متقیانو ته ویل شي ماذا انزل ربکم، ستاسو رب څه رالیږلي دي، نو متقیان وایي خیرا، لوی د خیر کتاب یې رالیږلی دی. نو الله وایي چې لوی د خیر کتاب دی، نو یو ډله پکار ده چې دغه خیر والا کتاب ته خلک راوبلي او دنیاوي مفادات او یو شی بل شی چې دي هغې له لته ورکي، ځکه چې هو خیر مما یجمعون. دا قرآن غوره دی، خیر دی، غوره دی د هر هغه څه نه چې خلک یې جمع کوي، مال، عزتونه، عهدې، څه چې جمع کوي د هغه ټولو نه خیر او غوره چې دی نو هغه قرآن دی. قرآن خیر دی. انا اعطیناک الکوثر، الله وی مونږ تاله در کړی دی خیر کثیر، کوثر مو در کړی دی. دا خیر، دا کوثر دلته دنیا کې چې دې راواغستو نو په آخرت کې به دا قرآن ستا دپاره کوثر نصیب وګرځوي.
التا حوض کوثر هغه به درته نصیب وګرځي. دا کوثر دی دنیا کې راواغست قرآن کریم، نو التا په قیامت کې آخرت کې حوض کوثر به درته نصیب وګرځي. خو د دې قرآن په عقیده باندې، د دې قرآن چې د څه تعلیم درکوي په هغه تعلیم باندې ته به مستحق وګرځي د کوثر، د کوثر به مستحق وګرځي. انا اعطیناک الکوثر، دا قرآن خیر کثیر دی، دا کوثر دی، دنیا کې هم کوثر دی، خیر دی، د ترقی کتاب دی، د ترقی کتاب دی. دا به اسې څوک وایي چې قرآن کې نقصان دی یا قرآن کریم کې دهشت وحشت دی. نه نه، قرآن کریم چې دی دا د خیر کتاب دی. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کیسے کاتی نہیں مومن کو غلامی کا طریق. دا د غلامانو طریقه ده، دا د غلامانو مذهب او مسلک دی چې هغه وایي دا قرآن ناقص دی، دا قرآن نیمګړی دی، دا قرآن چې دی دې کې خیر نشته، دې کې شر دی. دا د غلامانو مسلک دی. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کیسے کاتی نہیں مومن کو غلامی کا طریق. دا خبره وایي ځکه کوي چې دا قرآن د غلامۍ لاره چاته نه ښیي، دا قرآن غیرت پیدا کوي، دا د بلا ججک خبرې کولو هغه غیرت در کې پیدا کوي. دا داسې کتاب دی. دا قرآن خیر دی، د دنیا پکې خیر دی، د دنیا پکې ترقی ده. دا قرآن خیر دی، ستا د قبر پکې خیر دی، ځکه چې کله قبر کې درنه تپوسونه کېږي من ربک، ما دینک، من نبیک، دا درې تپوسونه وایي که نه؟ الله دې پکې مونږ او تاسو ټول پاس کړي. دا تپوسونه دا مرحلې را روانې دي چې دا حالت زمونږ او ستاسو مخې ته دي چې داسې طرف ته زمونږ او ستاسو سفر دی. مونږ او تاسو ټولو لا خپل ځان برابرول پکار دي. خپل ځان نه به کوشش شروع کوو او په عالم کې به د الله دین خورو. کوشش په اول خپل ځان نه شروع کوو، خپلو سر نه راوالې تر خپو پورې، ویښته به هم د شریعت مطابقي، ګیره به هم د شریعت مطابقي، برید به هم د شریعت مطابقي، قتل به هم د شریعت مطابقي، اورېدل به هم د شریعت مطابقي. نو چې څه خورو نو هغه به هم د شریعت خلاف حرام څیزونه به نه خورو. یاره چې څه هم دي تلل دي یو ځای ته هغه به هم د شریعت مطابقي. په لاره ګرځېدل نه هغې هم طریقه پیغمبر ښودلې ده، خوراک ته د هغې طریقه هم پیغمبر ښودلې ده، لباس ته د هغې طریقه هم پیغمبر ښودلې ده، پیغمبر طریقه ښودلې ده. دا ځوانان اکثر کالجیان یا وغیره نور، دا ځوانان اکثر چې مونږ او تاسو وګورو دی د لباس بیخي د شریعت د طریقې نه خبر او نه خیال ساتي. پکار دی چې مونږ او تاسو دی له د لباس، دی له د دی د صورت او د سیرت او د کردار د هر څه د برابرولو دعوت ورکو. دا مشترکه کار دی زمونږ او ستاسو. او چې د ګناه کار دی ولیدو نو ووایه ورته که مونږ او تاسو د دعوت کار کوو، یو هلک د ویښتۍ د شریعت خلاف دی، لباس د شریعت خلاف دی، پنسۍ یې خپو کې ګیټونه لاندې راخکي، هغه هلک ته مونږ او تاسو دا ووایو، دعوت ورکو چې روره ویښته د شریعت مطابق کا، جامې د شریعت مطابق کا، روره دا پنسۍ لګي اوچتې کا. دا ورته ووایو. نن ورته یو کس ووي، سبا ورته بل کس ووي، بله ورځ ورته بل کس ووي، کور ته لاړ هلته ورته پلار هم ووي، هلته ورته مور هم ووي چې بچې د پیغمبر طریقه دا ده. لاره کې ملګری میلاو شو هغه ورته هم ووي چې روره د پیغمبر طریقه دا ده. مشر میلاو شو هغه ورته هم ووي چې د پیغمبر طریقه دا ده. میاشت کې دننه دننه که دغه هر څومره کلک زړه والی الله به دین طرف ته مایله کړي. امونږ او ستاسو مشترکه کار دی. اوس د پیغمبر پاک جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم
صفا حدیث مونږ خبر نه یو یا خبر یو عمل مو پې نه خاص کر کالجیان او دا کسان طلبا خو خی پنسی اوچتی علما خی تبلیغیان خی پنسی اوچتی د گیټونه نبی علیہ السلام وی درې کسان آگه دی چې هغه ته الله د رحمت په نظر باندې نه ګوري د الله لعنت پاگئی د الله عذاب پاگئی الله به پاکم نکی او دردون کې عذاب بولا الله ورکی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو پاگئی کې نبی علیہ السلام ذکر کئی آگا کس چې هغه سامان خرڅي په دروغه قسمونه خوري قسم دې دا مې په دې راوړی په دروغه دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پکې هغه کس یادوي چې د هغه پنسې د ګیټو نه کتئ پنسې د ګیټو نه کتئ نوې نسل له سوچو کې الله دې مونږ او تاسو ټول له عمل کولو توفیق نصیب کړي د الله رسول وای د الله لعنت ته پی چې پنسې د ګیټو نه کتئ د الله رسول وای الله به ول دردون کې عذاب ور کوي د الله رسول وای ولا یزکیهم الله به پاکم نکی اوس موږ دې سوچو کو موږ معمولی خبره ده خیر ده معمولی خبره ده چې د الله د رحمت نه لری شو د الله د لعنت مستحق وګرځو دا معمولی خبره ډیره لویه خبره ده ډیره د غصې خبره ده د الله دې موږ او تاسو ټول په دین باندې عمل کوونکي جوړ قرآن خیر کثیر دی پیغمبر ته الله وی مونږ ته لوی خیر درکړی دی د دې خیر پر رڼا کې د کفارو نه بایکاټو کا قل یا ایها الکافرون قل یا ایها الکافرون چې بایکاټ ته وکړو نون امداد د الله براشي اذا جاء نصر الله والفتح دا الله امداد براشي دا الله امداد بدا سے راشي چې دشمن بدل تبا کی تبت یدا ابي لهب وتب او دا سے به تبا کی دشمن څوک ته ګوري دشمن مشرک ته کافر دی بدعتي دی دا د قران دشمنان دي هر څوک نه قرآن دشمن ابو لہب د پیغمبر دشمنو الله تبا کو تبت یدا ابي لهب وتب او دا سي تبا کو چې ابو لهب څخه مالو هغه مال ولا څه فائدہ ورنکړه ما اغنا عنه ماله وما کسب او اور تبزي سيصلى نارا ذات لهب او دومره او شرمو وامراته حماله الحطب ابو لهب بارک سوی وامراته حماله الحطب خزد د چوا خزي تذکره ولا وکړه ابو لهب لا قران کی وامراته حماله الحطب او خزد د وړون کې وا پور تکون کې وا د لارګو د الله د پیغمبر مخالفت چې کړو ابو لهب الله سوی وامراته حماله الحطب فی جیدها حبل من مسد و دومره بیکار دی چې ښځی کارونه کوي لرګو پسې یولته نه لرګي راړي ګیډي راړي پاغې باندې څه کار نشته او د پیغمبر مخالفت کوي وامراته حماله الحطب ولې تبا شو ځکه چې دا مسله یې نه منله چې هو الله احد دا مسئله نه منله چې الله احد نو تبا شو پیغمبر دای نه مني دشمن بدل دغه سي تبا کوم خو تقل وایا توایا هو الله احد آغا الله چې تاسو د هغه باره کې تپوس کوئ هغه یکی یو دی هیڅ څوک ورسره شریک نشته دی دې ته وایي سورة الاخلاص سورة الاخلاص دا سورة اخلاص دی چې په اخلاص وي دا سورة اخلاص چې دی په اخلاص وي نو جنت ته بځي ځکه دې کې لا اله الا الله والا مسله ذکر شوې ده
او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی من قال لا اله الا الله مصدقا بها قلبه دخل الجنه چاچه لا اله الا الله اومنل چاچه د لا اله الا الله عقیده جوړ کړه د زړه نه مصدقا بها قلبه دا الله رسول وی دخل الجنه دغه سړی به جنت ته ځي دخل الجنه جنت ته به ځي دا صورت اخلاص دا چې په اخلاص باندې عقیده کې راوستو په دې د عقیده جوړ کړه نو دخل الجنه جنت ته به ځي ته صورت اخلاص وی صورت الصمد وتم وی صورت الصمد وتم وی دا صورت اخلاص چې دی دا یو لویه خزانه ده حدیث کې دیتا ثلث القرآن ویل شوی دی د ثواب په اعتبار سره دا د قرآنی کریم د لسو سپارو برابر ثواب لري دا صورت اخلاص چې دی دې کې هغه مسله ذکر شوې ده چې د قرآنی کریم د درېیمې حصې د درېیمې حصې مسله ده خلک وایي عالمان وایي مفسرین وایي چې قرآنی کریم کې درې غټې مسلې بیانېږي په هغه دریو غټو مسلو کې یو مسله د توحید ده چې کله مونږ او تاسو قرآن شروع کوو نو اول وایو چې اعوذ بالله بسم الله وایو نو شروع شو الحمدلله شروع کو کنه دا د توحید خبره ده توحید باندې شروع کو نو قرآنی کریم کې درې مسلې بیانېږي یو مسله چې دا نو هغه توحید دی هغه مسله توحید دی د الله یووالی قل هو الله احد کله چې په توحید څوک اعتراضو کی بیا چپ پاتې کېدل نشته مشرکان وی د الله نسب راته بیان کا د الله نسب راته بیان کا الله وی وته وایا چې الله نسبونو والا نه دی الله یکی یو دی نو سره بر څوک شریک شته نه کتا نه مساوي نو سره بر څوک شریک شته نه کتا خلقو کې او نو سره مساوي څوک شته لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وایا پیغمبران هوا آغا الله چې تاسو د هغه باره کې تپوس کوئ آغا الله الله چې دی احد یکی یو دی دا صورت اخلاص مونږ ته وایي آغا الله چې دی هغه یکی یو دی یا هو ضمیر شان دی لوی شان والا خبره دادا عظیم خبره دادا لوی شان والا خبره دادا چې الله احد الله یکی یو دی څنګه یو دی الله صمد داسې یو دی چې هیڅ چاته حاجت نشته دی قل هو الله احد عظیم صورت دی صحابی دی امام دی د جمعات او کله به چې بل صورت وي برکات کې نو دا صورت به وسره زم کو یو ځای کو به چې فاتحه به وې لاګې نه پس به صورت وي نو صورت پسې به دا صورت خامخاوي بیا به رکولته بیا به رکولته استاد دل ترازه دل ترازه نو چې کله وې صورت وی ورپسې وې دا صورت و سره زم کو وې به مقتدیان راړل نبی علیہ السلام ته رپورټ وکړو چې دا پلانې دومره متقی پرهیزګار سړی دی زمونږ ظلم نه کیږي چې د امامتۍ نه لري کو سنت هم خو برابر دی ظلم نه کیږي چې امامتۍ نه لري کو خود کې یو چل نه چې صورت وای ور سره بیا دا سورۃ الاخلاص یو ځای کوي خامخا نبی علیہ السلام راو وختو اتوی داولې کې هغه اتوی دا الله رسول دی صورت سره زمامینه ده
جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي حبک ایاها ادخلک الجنه، د دې صورت مینه به تا جنت ته داخلي، د دې صورت مینې ته جنت ته داخل کړی، داسې وګڼه چې داخل کړی. ادخلک الجنه، د دې صورت مینه چې دا به تا جنت ته داخلي، د توحید مینه به دې جنت ته داخلي. توحید سره خو د ټولو مینه ده کنه، د الله یووالي سره د ټولو مینه ده، د الله توحید سره لا اله الا الله سره د ټولو مینه ده. قل هو الله احد، وایا لوی شان والا خبره دادا الله احد چې الله یکی یو دی، الله صمد الله بی نیاز دی، داسې ذات دی چې ټول مخلوق هغه ته فریاد کوي. الصمد الذي يصمد الیه فی الحوائج، صمد هغه ذات ته وایي چې ټول خلق هغه ته په خپلو حاجتونو کې فریاد کوي، ټول خلق هغه ته په خپلو حاجتونو کې فریاد کوي، ټول خلق هغه ته محتاج یي، هغه چا ته محتاج نه دی. الله الصمد لم یلد ولم یولد، نه دی الله څوک زیږولی دی، نه دا الله په خپله زیږولی شوی دی، نه دا الله اولاد شته دی، نه پلار شته دی، داسې یو دی. زه ته خو یو یو، ته ځان له یو وې، زه ځان له یو یم، لیکن بره پلار شته دی، کته اولاد شته دی، برابر همزولی خلق شته دی. د الله نه پلار شته، نه اولاد شته، نه بیبي شته دی. لم یکن له کفوا احد، لم یلد ولم یولد، لم یلد کې نفی د هغه شریک ته چې هغه پوقي، لم یولد کې نفی د هغه شریک ته چې هغه دون وي کتی، لم یکن له کفوا احد کې نفی د هغه شریک ته چې هغه مساوي، د الله بالکل شریک نشته. ولم یکن له کفوا احد، نشته برابر د الله هیڅوک، نشته مساوي د الله هیڅوک. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق، د توحید خزانه په سورة الاخلاص کې بیان شوه. دا توحید یوه غټه خزانه وه، لویه خزانه وه. د دې خزانې دشمنان ډیر دي، د دې خزانې دشمن هغه په شیطانانو کې مشته دی، هغه شیطانان هم دي پریانو کې مشته دی، او انسانانو کې هم دشمنان شته دی. د دې توحید د مسلې دشمنان ډیر دي. یو دشمن شیطان دی، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. الله وی شیطان ستاسو دشمن دی، په دشمنی ونیوئ. دویم کفار مشرکان، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کافران ستاسو ښکاره دشمنان دي. الله وی نو د دې مسلې د توحید دشمن چې دی نو هغه شیطان هم دی، هغه کافر هم دی. د دې مسلې دشمن چې دی هغه په انسانانو کې هم شته دی، د دې مسلې دشمنان انسانانو کې هم وي. نو چې دومره لویه خزانه هغه درته نصیب شوه، نو بیا د دې حفاظت هم کوه. حفاظت یې په څه باندې کېږي؟ نو داسې نه ده چې ګینې ته دغه عقیده په سسیس کې بنده کړي او بس بکس کې کېږي ښه مزېداره، داسې نه پکې. د دې حفاظت چې کېږي، د دې د حفاظت دپاره دا اخرني 2 سورتونه وایه، دا اخرني 2 سورتونه وایه. یو د سورة الفلق او بل د سورة الناس. سورة الفلق او سورة الناس دا 2 سورتونه، دا د دې عقیدې د توحید د دې سورة اخلاص والا عقیده چې دې کومه ده توخوله د دې حفاظت دپاره دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. امداد غواړم په نوم د الله چې عام مهربان رحم خوی دی. وایا پیغمبره پناه غواړم برب الفلق، پر رب د شلولو باندې، پر رب د شلولو باندې. دا شلول چې کم رب کوي په هغه ذات باندې پناه غواړم. اعوذ پناه غواړم زه برب الفلق، پر رب د شلولو باندې، یا برب الفلق. فلق مصدر مبني للفاعل او اضافت بیانی دی پر رب سره چې هغه شلونکی دی. وایا پناه غواړم پر رب سره چې هغه رب شلونکی دی. څه شلی؟ ځمکه وشلی، د دانې تیغ پکې راوباسي، دانه وشلی، پړچې وشلی، هغې کې تیغ راوځي، تیارې وشلی، په هغې کې رڼا راوځي، رحم اوشلی، داغې نه بچی راوځي. دغسې یو معنوي تیاره ده چې د روح سترګې پکې کار نه کوي. الله هغه تیاره اوشلی زمونږ د روح سترګو ته پکې رڼا را وباسي. هغه تیاره اوشلی چې د روح سترګې پکې نه لګي، کار نه کوي. هغه تیاره د شرکیاتو ده، هغه د جهالت تیاره ده، هغه د جهالت تیاره ده. هغه تیاره ربه اوشلی زمونږ د زړه سترګې پکې بینا کی. قل اعوذ برب الفلق، وایا پیغمبره پناه غواړم پر رب د شلولو. کم رب؟ هغه رب چې الحمدلله رب العالمین کې دی پیژندلی. هغه رب چې د هغه باره کې به د نه قبر کې هم تپوس کېږي من ربک، من ربک، تپوس به کېږي که نه؟ من ربک، رب دې څوک و چې تا قرآن زده کړی، قرآن دې ویلی، د قرآن دا خزانې علوم دې زده کړي. بیا به ووایي چې ربي الله، رب به دې پیژندلی الحمدلله رب العالمین کې. چې دویم تپوس د نه وشي ما دینک، نو دین به دې پیژندلی ان الدین عند الله الاسلام، جواب به صحیح ورکي. چې بل تپوسو کې من نبیک، نو قرآن به دې ویلی، نو قرآن کې ویلی دی محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار وما محمد الا رسول، نو جواب به صحیح ورکي. نو چې څلورم تپوس د نه وشي دا دې کم ځای زده کړو من این تعلمتا، نو جواب به ورکي چې قرأت کتاب الله، ما د الله کتاب لوستلو، د الله کتاب کې مې دا زده کړي. نو چې د توحید عقیده دې د کتاب نه زده کړې ده، او چې چا راوړلی دی دا کتاب، په چا راغلی دی هغه دې هم پیژندلی دی، او بیا دې د دې لاندې زندګي هم تېره کړې ده، جوابونه به صحیح ورکړي، جوابونه به صحیح ورکړي. د هغه اول جواب والا عقیده من ربک، دغې والا عقیده د دې باره کې چې تپوس کم کېږي هغه عقیده لویه خزانه ده. نو قل اعوذ برب الفلق، د دغې خزانې د بچاو سبب چې دی، طریقه چې ده، نو هغه دا قرآن کریم، دا اخرني دوه سورتونه ویل دي. بار بار وایا، وایا پیغمبره پناه غواړم پر رب د شلولو من شر ما خلق، د شر د هر هغه څه نه چې الله پیدا کړي دي. ومن هر شي کې شر شته دی، هر شي کې شر شته دی. انسانانو کې هم شري، زناورو کې هم شر شته دی، په هر یو شي کې ماده پرته ده او ماده کې شر شته دی، ماده کې شر شته دی، خیر پکې هم شته او د شر جهت پکې هم شته. کله د شر جهت د خیر په جهت غالب شي نو دی بیا د شرونو کار کوي، او کله د خیر جهت د شر په جهت غالب شي نو بیا د خیر کار کوي. من شر ما خلق، د شر د هر هغه څه نه چې الله پیدا کړي دي. ومن شر غاسق اذا وقب، او د شر د تیارې نه کله چې پخه شي، تیاره چې کله پخه شي نو په دې کې بیا ډاکوان هم راځي، او تیاره چې پخه شي تا ته د مار لړم د دې څیزونو پته هم نه لګي. چې کله ته رڼا د قرآن کریم دی بله کړه، رڼا بله شي نو هر څه بیا ښکاره شي، سترګې ولګي. دا قرآن رڼا ده. خطیب صاحب د اوږی وی قرآن رڼا ده، قرآن کې الله قرآن ته رڼا ویلی دي.
هغه وایي چې دا قرآن رڼا ده. نو دا قرآن کریم چې بیانې رڼا ته خو خلک خوشحالیږي، رڼا ته خلک خوشحالیږي، خو ځینې خلک په رڼا خفه کېږي. خطیب صاحب د اوږی وایي دی خفه کېږي ځکه په رڼا باندې چې ده کې غلا پرته ده. په تیاره کې څوک خفه وي؟ غله چې کله ډاکې کوي او ورځي نو په څه کې هغوی په تیاره کې خوشحاله په رڼا کې خفه وي. چې غل راغلی یا کور ته راړېدلی او غلا کوي او تا بله په لګو د هغه سم زړه وچوي. دغسې زمونږ او ستاسو په عقیدو شیطان حمله کوي. د شیطان والا ځینې افراد دي، شیطان والا افراد یهود دي، نصرانیان دي، هندوان دي، نور کافر دي، نور بی دینه دی، زمونږ ستاسو په عقیدو باندې حمله کوي. اوس چې کله د قرآن بله په لګي، د قرآن رڼا ولګي، هغه غل خفه شي، یهودیم خفه شي، نصرانیم خفه شي، مشرک هم خفه شي، بدعتیم خفه شي. خطیب صاحب وایي تیاره کې غل خوشحاله په رڼا کې خفه وي. مونږ تاسو مسلمانان یو، مونږ او تاسو به په رڼا کې خوشحاله یو، د قرآن په رڼا کې. دا به زمونږ او تاسو ایمان جوړوي. دا قرآن د دې په رڼا کې به مونږ او تاسو خوشحالیږو. الله دې مونږ او تاسو داسې جوړ کړي چې په دې رڼا خوشحالیږو. لا لا ومن شر غاسق اذا وقب، او د شر د تیارې نه کله چې خوره شي، کله چې پخه شي. ومن شر النفاثات فی العقد، او د شر د پکو وهونکو نه په غوټو کې، یا د شر د پراپېګنډې کوونکو نه په مجالسو کې. الله د هغه چا د شر نه مو ساتي چې هغوی په مجالسو کې مونږ پسې پراپېګنډې کوي، قرآن پسې پراپېګنډې کوي، دین پسې پراپېګنډې کوي. الله د هغو د شرونو نه مو ساتي. ومن شر النفاثات، او د شر د پکو وهونکو نه فی العقد، په غوټو کې شوب شوب کوي. وایي دا د پلاني شي تار دی او دا د پلاني شي تار دی. اورېدلی به مې، لیدلی به مې تارونه کوي، لاس ته وله واچوي او وایي دا مې د پلاني سي ستار وکړو، د پلاني سي شوب شوب یې پکې راغستي. د شر د پکو وهونکو نه فی العقد، په غوټو کې. روایت کې خدا راځي من عقد عقدتن، څوک چې غوټې ورکوي ثم نفس فیها، بیا پکې شوب شوب هم کوي، فقد سحر، نو دې سړي جادو کو. ومن سحر فقد کفر، چا چې جادو کو نو دې کافر شو. او مونږ معمولی خبره دا د پلانی شي تار دی او د پلانی شي تار دی. ومن شر النفاثات فی العقد، او د شر د پکو وهونکو نه په غوټو کې، د شر د پراپېګنډې کوونکو نه په مجالسو کې. ومن شر النفاثات فی العقد، او نفاثات صیغه د مؤنث راړه وغیره. نو وایي دا خو سړیم کوي. نفاثات صیغه د زنانو د پاره چې کم لفظ مستعملیږي، هغه لفظ یې راړو چې کم زنانو د پاره مستعملیږي. د شر د پکو وهونکو ښځو نه، نو دا خو سړیم کوي. نو استادان وایي کم سړی چې دا کار کوي نو دیم د ښځو په شان دی، دیم د ښځو په شان دی، دیم د ښځو په طریقه روان دی. ومن شر النفاثات فی العقد، او د شر د پکو وهونکو نه په غوټو کې، د شر د پراپېګنډې کوونکو نه په مجالسو کې. دا دی چې په یو مجلس کې په بل مجلس کې د عقیدې د توحید خلاف شرونه جوړئ، پراپېګنډې جوړئ، نو د دې پراپېګنډې اصل وجه څه حسد. دین هم پناه غواړم. ومن شر حاسد اذا حسد، او د شر د حسد کوونکي نه کله چې حسد ښکاره کی، کله چې حسد ښکاره کی، چې کله یې زړه کی او ښکاره کړی نه دی صرف ځان سوځي، او چې کله یې ښکاره کی نو شیخ صاحب د پنجپیر وایي بیا دله بوساړې تم اور لګوي، بیا دله فصل تم اور لګوي، فصل دلم خرابوي، بوساړه دلم خرابوي، شپول ته دلم اور بلوي، هر څه دله بیا خرابوي. نو کله چې حسدګر حسد کې راشي دی بیا هر څه کوي، ادې د الله په تقسیم نی خوشاله.
یو له الله مال ورکو تاله نه دی درکړی، یو له الله علم ورکو تاله نه دی درکړی، نو په دې باندې خفه کېږم، په دې خفه کېږم. یا یو له الله عزت ورکو تاله نه دی درکړی، په دې خفګان نه دی پکار، په دې حسد نه دی پکار. ومن شر حاسد اذا حسد، او د شر د حسد کوونکي نه اذا حسد، کله چې ښکاره کی حسد. نبی علیہ السلام وی دا حسد نیکی داسې سوځي لکه څنګه چې اور لرګی سوځي. نیکی خپل نیکی سره خرابي کو، خپل نیکی سره خرابي کو. یو ډیر بادر چې نیکی ډیر زیات هم کړي دي چاته گینه، یو بادر ډیر چې لا خرابوم په حسدونو باندې، هیڅ ضرورت حسد ته نشته. آغا ذات ویني چاله چې لګیای او چاله چې کار کې کم ذات له چې لګیای هغه ویني ستا په حال خبردار دی. آغا ذات ویني کده سره چا حسد کو هم ته مکوه، که چا بد رد ویلم ته مکوه، که چا ډېرې کندې درته کنستلې ته مه کنه، تاله په دې اجر دی. بسم الله الرحمن الرحیم دا د قرآن تعلیمات دي، مونږ ته قرآن تعلیمات دي. پیغمبر پاک جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خلکو څه کول؟ الله ورته بار بار وی واصبر وما صبرک الا بالله، صبر کوه، ستا د صبر بدلې په الله باندې دي. بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، وایا پیغمبره پناه غواړم په رب د خلکو. او بیا نور تفصیل خو پکې ډېر زیات دی، مخکې صورت کې هم او وروستوني کې هم د الله د اوصافو په اعتبار سره او د عبد د وصفونو په اعتبار سره وغیره. او نور شیخ صاحب د پنځپیري چې بیا لګی نو ډېر مزیدار، چې هغه حل سره او د پټي اړولو سره او دانې سره او هر څه سره یې لګی. الله رب العزت ته والا عمر کې برکت واچي. قل اعوذ برب الناس، وایا پیغمبره پناه غواړم په رب د خلکو، د ټولو خلکو تربیت کوونکی دی. ماشوم هم تربیت کې الله ته محتاج دی، نو ځوان هم تربیت کې الله ته محتاج دی، نو بوډا هم الله ته محتاج دی. ملک الناس، بادشاہ د خلکو، الہ الناس، حاجت روا د خلکو، من شر الوسواس الخناس، پناه د څه نه غواړي؟ د شر د وسوسې د الخناس، پټ راتلونکي او بیا په شاټو پوهونکي نه. من شر الوسواس الخناس، د شر د وسوسې اچونکي پټ نه، پټ په د تراشي د تغوک کې به وسوسه واچي، موز له مزه نو بس ته به پروزي، نو وسوسه به درته واچي چې درس د قرآن له مزه، نو بس ته به کښېنې، نو وسوسه به درته بل څه واچي چې یاره دا د قرآن کریم درس دی، د قرآن کریم بیان دی، روان دی، یاره دی له مزه. من شر الوسواس الخناس، شیطان زمونږ ستاسو دشمن دی. ګورې خان وسوسې به راته اچوي، خو د شیطان وسوسې ته به نه ګورو. د شر د وسوسې اچونکي الخناس، پټ تلونکي او راتلونکي نه. الذي يوسوس في صدور الناس، هغه شیطان چې وسوسې اچوي په سینو د خلکو کې. ډېر روان دی دا شیطان، په مرکز حمله کوي. زړه باچا دی، سینه مرکز دی، نو دا شیطان په مرکز حمله کوي. چې زړه دله خراب کو نو بس ټول بدن به بیا خراب رواني، دماغ به غلط استعمالیږي، نظر به غلط ځای ته، لاس به غلط استعمالیږي، خپې به غلط استعمالیږي. ډېر روان دی او داسې دی چې سمسي پی ایچ ډي په دې خپل رواني کې کړی ده. مرکز پیژني چې دې ځای نه دا انسان کنټرول کیږي، بس په اکه ځای حمله کوي. الذي يوسوس في صدور الناس، هغه شیطان چې وسوسې اچوي په سینو د خلکو کې. من الجنة والناس، شیطان د چا نه دی؟ دا به صرف اپریانو کې. من الجنة څه معنی ده؟ اپریانو او د والناس څه معنی ده؟ انسانانو کې. ځنې به انسانانو کې او ځنې به پیریانو والا شیطانی. هغه شیطان چې دی هغه پیریانو والا او چې اعوذ بالله وای الله اکبر وای هغه تختی،
خو دا بل شیطان چې وسوسې د تا چي او د ته دا ووایي چې موز له مزه او وسوسه د ته واچوي د ته دا ووایي چې پلاني ځای د دین کار روان دی دی له مزه وسوسه د ته واچوي دا انسي شیطان دی. شیخ صاحب د پنځپیر وایي چې دله به د ښه ټیټ د خونې کوتک هغه ساتلی او چې دا شیطان د ته وسوسه اچوي د ملا دا تیر به وله وهي دی په دې برابرېږي. من الجنة والناس آخر کی سین اول کې د بسم الله نه شروع وه بس هذا کافی لک دا ستا د زندګۍ د تیرولو دپاره ښایسته کافي او مزیدار دستور دی بس دک راواله خو د بس کولو نه دی. بسم الله الرحمن الرحیم دا دله کافي دی خو د بس کولو کتاب نه دی. بیا به شروع کې الفاتحه د شروع بس د دغې نه بیا وشي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم پناه غواړم په الله سره د شیطان رټلی شوي نه. امداد غواړم په نوم د الله چې عام مهربان او خاص مهربان دی. الحمدلله رب العالمین صفتونه د خدای توب د یک یو الله دی د بل چا نه دي ځکه چې دغه الله ساتونکی د ټولو عالمونو دی. ځکه چې دغه الله الرحمن مهربان دی الرحیم رحمی خوی دی. ځکه چې دغه الله مالک یوم الدین اختیارمند د ورځې د بدلې دی. ایاک نعبدو یا الله صرف مونږ ستا عبادت کوو د بل چا نه کوو. یا الله صرف ستا نه امداد غواړو د بل چا نه غواړو. اهدنا الصراط المستقیم الله مونږ په دې نیغه لار باندې کلک کړي. صراط مستقیم قرآن دی د الله عبادت دی د پیغمبر طریقه ده. صراط والذین یعنی پلار دا کسانو چې تا احسان کړی دی پاګی نه دی غضب کړی شوی پاګی او نه دی گمراهان. آمین. یا الله دا دعا زمون قبول کړي. وصلی الله تعالی علیه